अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। तफसीर दुर्र मंसूर छे युवा डेरा मुबारका वाक़िया लिखली दा چې بنی اسرائیلو چې یو نوجوان و چې ډېر زیات ګناهګار و، ډېر زیات ګناهونه کړي وو، او بنی اسرائیلو چې مشهور کس و چې دا ډېر ګناهګار ده، دا د الله نافرمان ده. 200 کاله عمر د په ګناهو چې تیرو، نو چې کله دا وفات سلای بنی اسرائیلو چې چونکه دا مشهور کس و چې دا د الله نافرمانه کس و، دا ګناهګاره کس و، نو بنی اسرائیل جنازه نه کوي، کفن نه ورکوي، غسل نه ورکوي، دغسې لاش واخیستی او یوې کندې ته یې وویستی. نو الله تبارک وتعالی په حضرت موسی علیه السلام باندې وحی نازلوي. الله کریم ته فرمایي چې ای د ما موسی علیه السلام، بنی اسرائیلو چې یو داسې نوجوان وفات سوی ده، د ما نیک بنده وفات سوی ده، او بنی اسرائیلو دا عمل ورسره کړی ده. ای د ما موسی کلیم الله علیه السلام لاړ سه او دغه د ما نیک بنده غسل ورکا، کفن ورکا او بیا یې جنازه وکړه. نو حضرت موسی علیه السلام الله کریم په برګاه چې عرض کوي چې مولا کریم تا حکم په سر سترګو باندې ما منلای ده، خو یا الله دې چې راز ده، مولا کریم دې چې کوم حکمت ده چې دا کس خو ډېر ګناهګار او دا خو د الله نافرمانه او مولا کریم تا نافرمانی یې کړې وه. یا الله بنی اسرائیلو چې دا مشهور کس و چې دا د الله نافرمانه ده، دې له وجې مولا کریم د بنی اسرائیل دغه نوجوان جنازه نه کوي، غسل نه ورکوي، کفن نه ورکوي. مولا کریم تا حکم په سر سترګو باندې، خو یا الله دې چې کوم حکمت ده، مولا کریم که ما یې جنازه وکړه ما ته به خلک پیغور راکړي، تانې به راکړي چې د الله دوره زیات نافرمانه کس او د الله نبی جنازه کوي. مولا کریم دې چې کوم حکمت ده، قربان سه الله کریم رحمتنا او قربان سه تا ما خور نبی کریم علیه السلام شان مبارک نه الله کریم کوم شان او مقام ورکړی ده حضور نبی کریم علیه السلام ته. نو الله کریم ورته فرمایي چې ای د ما موسی علیه السلام، ها بالکل دا کس دا ګناهګار و، دا د ما نافرمان کس و، خو موسی علیه السلام د کس چې و دا خوبۍ موجوده وه، یو دا عادت و پچې چې دغه عادت له وجې ما دول ټول ګناهونه معاف کړو او دا یې ما وبخښلی. یا مولا کریم کومه داسې خوبۍ وه؟ موسی علیه السلام عرض کوي مولا کریم کوم داسې مبارک عادت و چې هغه له وجې تا دول ټول ګناهونه معاف کړو. نو عزتمند مسلمانانو وروڼو، ټول مسلمان په توجه سره دا مکمله واقعه وارو. الله کریم چې ورته فرمایي ای د ما موسی علیه السلام، اخ چې دا عادت موجود و چې کله به تورات کتاب خلاصولی، کلما نشر التورات ونظر الى اسم محمد صلی الله علیه وسلم قبله وودعه ولا عینیه وصلى عليه فشكرت له ذلك وغفرت ذنوبه. الله کریم ته فرمای ای د ما موسی علیه السلام چې کله به دغه نوجوان تورات کتاب خلاصولی ونظر الى اسم محمد صلی الله علیه وسلم، او د به تورات کتاب شي د ما محبوب علیه السلام نام مبارک ولیدای، د نظر به د ما محبوب علیه السلام نام مبارک باندې واچدای، قبله بیا به د ما محبوب علیه السلام نام مبارک چپ کړای، وودعه ولا عینیه
بیا بیا پستر کو باندې ولګولای وصلی علیه او بیا بیا ما محبوب علیہ السلام باندې درود پاک ویلای. دې لوجه الله کریم ته فرمای ما د ول ټول ګناهونه معاف کړو او دا سړی ما وبخښلای. نو یتمند مسلمانانو ورونو بني اسرائیلو چې یو نوجوان چې 200 کاله عمر الله نه فرمانی کړې وه د نبی کریم علیه السلام امتی نه و د نبی کریم علیه السلام احترام نه دا کړای بلکې نبی کریم علیه السلام نام مبارک احترام وکړای. الله کریم چور اور باندې مهربان سلای چې الله کریم د ول هر شای معاف کړو ټول ګناهونه الله کریم معاف کړو الله کریم دای وبخښلای. الحمدلله موږ خو د نبی کریم علیه السلام امتیانو نبی کریم علیه السلام عاشقانو 24 घंटे په نبی کریم علیه السلام باندې درود پاک وایو. نو الله کریم به ان شاء الله موږ دا یقین ده چې الله کریم به موږ به ضرور بخشي. الله تبارک وتعالى دې موږ ته د حضور نبی کریم علیه السلام غلامی نصیب کی. الله کریم دې موږ ته نبی کریم علیه السلام سره محبت نصیب کی. ټول ملګرو ته دا اپیل ده چې دا حق داعی چینل دا ټول خپل جانو سره سبسکرایب کو. ان شاء الله تاسو ته ډېر مزدار قیمتي خبرې تاسو را شیر کیږي او تاسو محبت باندې ارو ان شاء الله تاسو اصلاح کیږي. الله کریم دې موږ ټول مسلمانو صغیرا کبیره گناهونه معاف کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.